قل ته ووایه او ته ولې دا خبره وکړه ځکه ته زما نماینده ته زما رسول ته زما پیغمبر ته ووایه. او دا یا ایها الناس دی کې دې ته خطاب عام وي. د قرآن په اصطلاح کې دا خطاب عام دی. دا یوازې د عربو خلکو ته نه وایي، یوازې یهودو نصاراو ته نه وایي، بلکې تمام جهان سره خبره ده. ځکه پیغمبر خدا پیغمبري عمومي پیغمبري ده. څنګه چې تاسو ته ما قرآن آیات هم پیش کړه او احادیث هم پرې باندې پیش کړه. نو دا خطاب عام دی. اے ټولو خلکو، اے خلکو، او څه ورته وایه انی رسول الله الیکم، زه رسول د الله یم، د الله د طرفه رالیږلی شوی یم، د الله پیغمبر یم الیکم، تاسو ته رالیږلی شوی یم، د تمام دنیا انسانانو ته دا خطاب دی. او جمیعا تاکید دی، یعنی دا معنا نه ده کله کله یو خبره د اکثریتی چې دا به اکثرو خلکو ته به راغلی بعضو ته به نه راغلی، نو جمیعا ټکې تاکید شو چې نه د تمام جهان دپاره پیغمبر دی، یو عمومي پیغمبر دی. څنګه تاسو ته مو ویلي چې مولانا شبیر احمد وایي عثماني رحمت الله علیه چې څنګه الله شهنشاه مطلق دی، نو دارنګې جناب محمد رسول الله داغه رسول مطلق دی. څنګه الله شهنشاهیت او حکومت په تمام دنیا دی او په تمام خلکو دی، نو د پیغمبر خدا پیغمبري د تمام خلکو لپاره ده.